هغه کار خو به ته سبا ته وکړې. نو راځه چې نن هم یو کار وکړو. کاظم نن چې تا کومه سهارنۍ خوړلې وه څه و؟ ګډ وډ که نه؟ ډېره بخښنه غواړم وروره، ته مجبورې چې پرته له شیدو نه یې وخورې. وخوره. پرېږده چې ویې خورې لورې، په موږ یې څه. خو زه تا ته نه بایلمه. زه انجونو سره لوبه نه کوم. له ما سره شرط تړې؟ سمه ده ګرانې، تا وګټله، اوس مې پرېږده. داس دې ویل چې ما ته کوم خیرات راکوې؟ حسنه خو ما وګټله. بولین ته وروره، ته خو شاهد یې که نه؟ خورې ما کوم څه نه دي لیدلي. بولین ته چا وګټله؟ تاسو وګټله وروره. مېرمنې برو، خبره د لوبې نه ده، باید خپل بری ثابت کړي. زه داسې هېڅ کار نه کوم چې وی بایله. باید زړه عملیات شي. دومره مهمه ده؟ ډېر عجیبه ده، نه پوهېږم چې تر اوسه یې څنګه ورته پام نه دی شوی. که نه نو نظیفه مور به مو ډېر پخوا له لاسه ورکړې وه. داسې مو وایه خدای دې وساتي، هغه زموږ د ټوله معنوي مور ده. څنګه یې مور جانې؟ ډېره ستومانه یم. ښاغلی عمر چېرته دی؟ دلته یم مېرمنې. څه خو یې وینې پلاره، ستا پرته یوه شېبه هم نشي اوسېدی. زه هم پرته ستا له مور یوه شېبه نشم اوسېدی. زما مور جانې، هر څه به په خیر سره ښه شي. دوی وایي چې ما به عملیات کړي. بس همداسې یو کوچنی عملیات. نه مېرمنې، بایپاس عملیات کوي. هر ډول عملیات چې وي ما ته توپیر نه لري. ما خپل عمر خوړلی، دا چې کله به مرم دا هم معلومه نه ده. هسې نه هم په داسې وضعیت کې نه یم چې خپل لمسی ووینم. مور جانې هیله کوم غلی شه. ګوره مېرمنې، که چېرته ته لاړې نو ما به داسې نه پرېږدې مېرمنې، هسې هم زمانه خرابه شوې. وروسته له دې چې مړه شوم هر څه مو چې زړه غواړي هماغسې وکړئ. مېرمنې ته کوم چېرته مه ځه، موږ ته چې هر څه وایې هغه کوو.
زه نور چاته نه وایم چې څه وکړي څه ونه کړي. مورې ورشه له چا سره چې ته کار کوې خبرې وکړه. هغه څه چې له وطن نه ډېر ارزښت لري هغه مور ده. بې وطنه انسان پیدا کیدی شي خو بې موره اولاد نه. کوم کار چې خدای پاک نه دی منې کړی دوی څنګه منې کوي؟ سمه ده مورجانې، ورته ما ورته وایم. ووایه له ما سره ژمنه وکړه. مهرباني اوس خو یې نه وخت دی او نه هم ځای. اوس یې ام وخت دی امې ځای. زما یوازینی وصیت هم دا دی باید له ابرو سره واده وکړي. ورورا کور ته احوال ورکړئ چې سلطانه به په اندېښنه کې وي. ته خو بیخي غلام شوی عبدالحیا، پرېږده چې اندېښنه وکړي، همداسې ښه ده. زنګ مې ووهه خو ځواب یې رانه که. کله چې زه لاړم بیا تاسو په دې اړه خبرې وکړئ. اوس باید زه لاړ شم چې هغه کار پای ته ورسوم عبدالحیا. ورورا ولې یوازې ځي؟ ښه نو بیا ته هم راځه که نه. کښېنه کښېنه ټوکې مه وکړې. کاظمه د پیلوټ موټروان ته زنګ ووهه، معلومه که چې چېرته دی. زه 100 روپۍ ته اړتیا لرم. څومره مو پکار دي؟ د یوې ټلویزیوني شبکې د جوړولو په اندازه. 20 نه تر 10 میلیونه پورې؟ نه په دومره اندازه چې یوه لویه شبکه جوړه کړم. ښاغلیه تاسو رسنیو ته څه اړتیا لرئ؟ واوره جماله، زه خو نه غواړم چې ځان مې کاندید کړم. اړتیا ورته لرم چې پیسې مې درنه غوښتي. په داسې یو وضع کې په دې اندازې پیسې چاته ورکول خو ډېر لرې خبره ده. نه بیا که راجادایان د څه لپاره په درد خوري؟ ولې نه وژنې؟ شه مات شو. مېلمه دې لاړو؟ لاړه. تا څنګه غوښتل چې له جمال کاره جاده سره خبرې وکړي؟ ولې؟ هغه ډېر دروغجن سړی دی او بله دا چې له هر چا سره خبرې کوي هغه باندې د احمق فکر کوي. نه پوهېږم چې هغه ولې داسې کار کوي. دا چې هغه دروغ وایي او که نه ما پورې هېڅ اړه نه لري. زه یوازې غواړم چې خپل کار ور باندې وکړم. هغه ستا کوم کار کوي؟ له اسرائیلو سره زما اړیکه هغه ټینګه کړې، خو دا چې له دې نه وروسته به څومره په درد خوړل کېږي نه پوهېږم. د فواد پیسې بیرته ورکوي؟ پلار ته مې دې وویل چې یا بیلوت او یا هم پیسې. هغه ډېرې زیاتې پیسې دي. بیلوت دومره ارزښت نه لري. که مې د پلار پیسې وي بیا مې دومره ټینګار نه کوو. هغه د فواد پیسې دي. زه تا کله خفه کولی شم ایژه جانې؟ دا چې تا خفه کومه ولې بیلوت خفه نه کړم؟ تا په خپل ژوند کې له ما نه زیاته کومې بلې مېرمنې سره مینه کړې؟ هو مینه مې ورسره لرله. څوک وه؟ زه باید تاسو لیدو ته راغلی وای، ښاغلی خو ته راغلی. هیڅ مهمه نه ده جاوید خانه،
که ناروغ هم نه اوسونه کېږي له دومره جنګونو څخه ژوند هیره ووتې خو بالاخره ناروغۍ له پښو وغورځولې زه نشم کولی چې په دې باندې خپل خپلوان پوه کړم خپل خپلوان هغه جان پولاد مهرباني راشئ جاوید خانه په دې ورځو کې خو به دې کوم خراب کار نه وي کړی خیرت خو به وي یو دا چې ستا په اړه تل موږ ته وایي چې ته خلاف کارونه کوې ما هم پولا ته ویلې چې جاوید هېڅکله خلاف کار نشي کولی کیدای شي ته په دې باندې خبر اوسې یا کوم بل څوک ستا په غیاب کې ستا په نامه باندې غلط کارونه کوي ګرانه ته باید ځان نه خبر اوسې خلیل ابراهیم له دې عمله راغلی یې ته پوهېږې چې موږ ډېر زیات دښمنان لرو او موږ یې ښه نه ایسېږو که نه موږ پسې تهمتونه تړي خو تاسو په څېر ښه دوستان هم لرو ګرانه او موږ چې هر څومره دښمنان لرو ښاغلی خلیله بیا هغوی نه بدوو پراته له شکه وای مورو جانا شمو اوف شمو باسته باسته اوف خدایا سر خو مې ډېر درد کوي اوف زما ګرانه ولې داسې فکر کوې ملګري به دې حتما ژوندي وي یوه ډېره لویه توطیه ده که ژوندی وي هم یو غم که مړ وي هم یو بل غم هغوی به هرومرو په مورو باندې فشار راوستوي لومړنی کس چې اعدامېږي هغه به زه یم ګرانه ته نور خفګان مه کوه پسې شیان دې راټول کړه چې لاړ شو پسې هله پرته له هغې نه هم لندن پسې ډېره خفه شوې یم د چیشي لندن وای نجلۍ د لندن نه پرته بل ځای نه پېژنې ها نو بیا به پاریس ته لاړ شو پاریس ډېر ښه ځای دی لږ ته لږه هلته خو به خفه کېږو نه که نه احمد ګایا هلته دی یلمیز ګونی هم هلته دی میرمن مترت هم هملته ده کم عقله شمو اوس له تا سره څه وکړم ها مورو ته پخپله یې نه زه و اروا مې دواړه یو زه دې ښه ولیدم بیا دې موټر ونه دروه ولې د څه لپاره مې درولی وای د دې لپاره چې ته ورغلی وې او ټول اعتراف دې ورته کړی نو بیا ولې وتښتېدې کم عقله راغلی به بې زما جزا به دې راکړې وه او بېرته به تللی وې ستا جزا مې درکوله خو ورېندارې دې پرې نه ښودم په لاس کې څه شی دي کم عقله داسې یو شی ده چې هېڅکله به دې نه وي لیدلی که نه ګورې سره له دې چې موږ دلته یو بیا هم بکس نږدی دا انقلاب څه شی ده ته خبرې مه کوه ښه نو شمو سره له دې چې دومره وخت ورسره یو ځای بیا د مې انقلابي درس ورته نه دی ورکړی تا خو د خدای په خپل غضب اخته کي ستا په ناروغۍ خو زما اخته شوم مورو رښتیا هم چې ستا ناروغي ساري وه په دې ډول خبرو دې زما مغزه مه خرابوه ته خو لاړې د اسکندر سره دې لاس یو که شامو زه راغلی یم چې زما او ستا په منځ کې کوم حساب چې و هغه پاک کړم یا به له موږ سره یو ځای کېږي او یا دې همدلته وژنم ته دې سره د څه شي حساب لرې ستا ستونزه څه ده ته آخر څه غواړې چپ شه ګرانې نن شپه به په هوټل کې تېره کړو سبا ته به مالدیف ته لاړ شو فواده تا څنګه وشو کړی چې هېڅ غبرګون ونه ښیې د څه لپاره په واده کې دومره کسان ووژل شول د همدې لپاره خو تلو ګرانې ګوره غمزه جانې زه هر کال 2 ځلې مالدیف ته ځم
کنه ماته به اعصاب پاتې نشي. ګرانو تاسو خو د نن کوټې ته نه راځئ که نه؟ نه ښاغلی فواد. ښه ده. د بیروت دا کارونه مې هېڅ نه خوښېږي. ګرانې څه احساس لرې؟ په مطلب دې پوه نه شوم. د دې لپاره چې لږ خفه غوندې ښکارې. داسې ښکاري چې په تاسو شوي. کومه خبره ده؟ لیونتوب مه کوه فواده. اوس باید یو بل ته په قار نه شو ګرانې. تاسو دواړه مو خبرې وکړئ. همدا چې خبرې مو خلاصې شوې ما ته خبر راکړئ. سمه ده؟ د دروازې شاته به تمه یم. راځه کښېنه مه تخته. ته دلته څه کوې مامتي؟ سوغات مې درته راوړی. داسې یو لوی سوغات ته اړتیا نه وه ګرانه. دا ګران براندې ماته مه وایه احمقه. هیله کوم له دې ځایه لاړ شه مامتي. ګرانې پرته له دې چې له مېلمانه نه پالنه وکړي هغه له کوره باسې. درته شرم دی، ډېر شرم دی، ډېر زیات. څه شی څښې یا کوم بل څه؟ بیلوت یو ډول ډېر خوندور پوډر راوړي دي. هسې نه دې غوښتل چې ما ووژنې. تا خو غوښتل چې له کوم چا سره واده وکړې. بل څوک دې پیدا نه کړو له دې سره دې واده وکړو. دا ته له ما سره څه ډول خبرې کوې ها؟ تا ځان ته څه فکر کړی دی؟ مامتي ما له فواد تامر سره نکاح کړې. ته په کوم جرأت زما له خاوند سره داسې خبرې کوې؟ چې هر څه وایې ویې وایه ځکه چې څو شېبې وروسته به نړۍ کې نه یې. څه کوې د زړه سره؟ راځه چې ځونو. زه په دې فکر کې یم بیلو ته چې ته ما څنګه راضي کړې. یعنې داسې یو څه ووایه چې زه یې ومنم که نه همدلته به ټول له منځه یوسم. پوه شوې؟ ستا په غوږ کې درته وایم. زه چې زواده ګرانه په خدای چې له اندېښنو به مړ شم. تر څو به نه وایې چې بیلوت څه درته وویل. تا نه پرېږدم چې لاړ شي. ولې نه راشه وایې مې ګرانه. ژوندی دی مړ شوی نه دی. ته څه کوې ماماتي؟ اندېښنه مه کوه څو ورځې وروسته به ښه شي.
نظیفه مور چیرته ده؟ نه آرام کوي. وضع یې څنګه ده؟ خانه ده. وایي چې زړه یې عملیاتېږي؟ ستا د واده لپاره خو به دا کار نه کوي. د مور حالت مې ډېر خرابه دی. نه مرې مه بیرېږه. تر څو چې ستا واده ونه کړي نه مرې. څه به وکړم؟ ته مو وایه چې دا پاتې عمر به دې څنګه تېرېږي او څنګه نه تېرېږي. یوې وایي چې ګوره واده مه کوه، بلې وایي چې واده وکړه. ته څه وایې حکمت؟ ما واده وکړه، پایله مې هم ولیده. ته هم واده وکړه او ویې ګوره زما په څېر هېڅکله ونه کړې. ژوندی اوسې. ډېره مرسته دې راسره وکړه. خو سکندر به څنګه کېږي وروره؟ هغه به مري. مونږ یې ووینو، او که غواړې چې دا کار اولادو ته په میراث کې پاتې شي. مونږ به یې ووینو حکمته. او به یې ګورو. مېرمنې مې ونه شو لیدی، خو مونږ به یې وګورو. اسکندر به ستا د سترګو په مخ کې درته وژنم. بله ما ته خو به دروغ نه وایې که نه شریکه؟ اوسې لا ولاره. علاقمندان لیگ برتر افغانستان باشتن. سال خواستین بازیکن دلخواهتان را بیشتر بشناسیم؟ حالا شما توانایی را دارین تا تصاویر و ویدیوهای دیدنی بازیکنان مورد علاقه‌تان را با روشن به دست بیارید. برای تصاویر R3 و برای ویدیوها R4 را به 52-53 ارسال کنید. فیس هفته‌وار 15 افغانی می باشد. روشن نزدیک شدن. تباورر لکه هم له ما سره داسې یو کار مه کوه. که ما لاندې اوسې نو ژوندی نه پاتې کېږم، مړه کېږم. ته ولې داسې کوې جنیتا؟ ته پوهېږې هغه دوکان چې یوسف ستا په نوم نه که هوا څه کارونه ونه کړل، خو کله چې بریالی نه شوه بیا یې خپله رویه بدله کړه. ته صبر کوه چې نور به څه کوي. نیمګړې هیلې سبا ورځ 6 بجې. هغه خويندې زمونږ همیشه سقاوي کوي. زمونږ خويندې هغه د بزو او د غواګانو په مقابل کې پلورل کېږي. برګمټار کې زمونږ د امنیت کسان په خپل کلي کې دننه خپل ځان ساتي، په خلکو ځان ساتي. ولس انتخابات سره همیشه همکار دی. د خلکو غږ سه شنبه د شپې 11 بجې له لمر څخه.
همدلته ده د زړه سره रईसा اسکندر په کور کې دی भले څوک څوک و جاوید کرسو دلته ولې زنګ وهلی و باید در سره ووینم ته لیونی شوی جاویده ولې وینې مهمه ده کم مهمه وي نشم کولی ته څنګه کولی شي دا خطر ومنې ځان په خطر کې ما چپه پام دې وي چې بیا داسې لودګي به نه کې پوه شوې پولاد ما پسې لیدلی ګرانه ماما چې دلته خو دوه لارې دي ښې که چپه چپ خوا د رئیسه یو خام سړک دی په ولاشه ماما چې دلته هیڅ خامه سړک نشته کاظم رئیس وایي چې هلته هیڅ کوم خام سړک نشته زما تر راتګه کوم کار ونه کړي ته پوه شوې ماماتي رئیسه کاظم وایي چې مخامخ راشئ ماماتي زما خبره دې واورېده ومې وروده رئیسه هسې هم څلور تنه یو دا چې دننه څو تنه دي نه پوهېږو ماماتي په بېلوت باور ونه کړي رئیس هرومروی په منځ کې کومه خبره شته چې زه یې راوستی که نه نو دې غله زه د دې ځای نه راوسته ماماتي کومه شمېره چې تاسو دایره کړې د اوس لپاره لاسرسی نه ورته کېږي کومه شمېره چې تاسو دایره کړې د اوس لپاره خدایه ته راسره مرسته وکړي خامالاره اورورا یو موټر ته وته پال کې دی هغوی بې شرفان به وتښتي څه وکړو بیلوته د زړه سره دعا کوه چې پولاد علمدار راورسېږي که نه نو دا ټول کسان چې دي په دې خوني شپه کې به ووژل شي چې پزه دې مو بهیږي په خدای درته الوزوي څه کوئ د زړه سره رئیس چې د مرمیو غږ واوري لاره پیدا کوي
رئیسا هغوی په بام باندې دي ما ماتې نه یې شم لیدلی یو ځل یې ځان ور وښایه سمه ده رئیسا یو ځل یې بیا پام کوه ماما چې دننه څوک شته دننه لاړ شه کاظمه د زړه سره ژمنه دې کړې وه چې جې ته به څه نه وایي ستا کارونه تل همداسې دي بیلو ته علاقمندان لیگ برتر افغانستان باشتن سال خواستین بازیکن دلخواهتان را بیشتر بشناسیم حالا شما توانایی را دارین تا تصاویر و ویدیوهای دیدنی بازیکنان مورد علاقه‌تان را با روشن به دست بیارید. برای تصاویر R3 و برای ویدیوها R4 را به 52-53 ارسال کنید. فیس هفته‌وار 15 افغانی می باشد. روشن نزدیک شدن سبا شپه دا یو ډیر ښه چانس دی د ورېندارې کتابچه به راواخلم تر څو نقل ورنه وکړم سبا شپه د مینې ډیوه 7:30 د یو تروریست د نیولو لپاره لټه هغه یې وراره دی آیا ته په دې باندې پوهېدې غواړم له تا سره مرسته وکړم خلک باید په رښتیا باندې پوه شي د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرېنږدو راتګ هره جمعه د شپې 9 بجې له لمر څخه
څه به وکړي پولاد علمداره ما به ووژني څه خبره ده ښاغلی تونجه بخښنه غواړم د مور وضع ډېره خرابه ده کټ ته راشي ډېره به ښه شي در بشه څه وکړو رئیسه خپل شریک ته د زنګ ووهه چې راشي او خپله مینه یوسي رئیسه که موږ دا ونیسو نو اسکندر په خپله موږ ته راځي اسکندر مماتي نه ده چې یوې ښځې پسې لیونی شي آخ ژوندی اوسې رئیسه څه شوي حمله ورباندې راغلې ده اوس څنګه ده اوس لږ ښه ده خو باید ډېر زر عملیاته شي باورر هیله کوم له ما سره داسې یو کار مه کوه که ما لاندې اوسې نو ژوندی نه پاتې کېږم مړه کېږم ته ولې داسې کوې جنېته ته پوهېږې هغه دوکان چې یوسف ستا په نوم نه که هوا څه کارونه ونه کړل خو کله چې بریالی نه شوه بیا یې خپله رویه بدله کړه ته صبر کوه چې نور به څه کوي نیمګړې هیلې سبا ورځ 6 بجې اراکوزیا رادیو له اسلامي ټولنیزو او تفریح خپرونو سره هره ګړۍ کره او پر وخت خبر اراکوزیا پل په پل تر تاسو اراکوزیا 90.3 نفسات از سینه حبس شده بود. کلاگی منتظری بودن که کدام تیم از بهترین ها برنده میشه. با پاس زیبایی با موقعی که داد با یک دریبل بسیار مقبول و فوق‌العاده توپ از یک زاویه بسیار بسته به گل تبدیل کرد. زه هم ډېر زیات خوشحاله شوم هلته سر پلانیت دولت و هیجان بود به تمامی مردم. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي.
زه نشم کولای فشار کته راولم. همدا چې فشار کته شنو بیا به عملیات کو. ډاکټر صاحب کله به کته شي؟ صبر به وکړو. موږ خپل ټولې هڅې وکړې. تاسو هم صبر ولرئ. زویا موږ به دلته اوسو. ته ورشه لږ ارام وکړه. زه ښه یم پلاره. ورشه زویا او حمام وکړه، جامې دې بدلې کړه. پلاره هلکان تللي راته یې راوړي. که خپله غواړې نو ورشه ارام وکړه. نه یو خو علي لږ نارامه شوی. ایبرو هم په لاره ده. همدا چې هغه دلته ورسېږي علي له ځان سره وړکتون ته وړي. نو ته به هغوی تر وړکتون پورې ورسوې که نه زویه؟ پلاره نو زه ځم چې حمام وکړم. نه غواړم په داسې حالت کې واوسم. څه کوې اورهانه؟ هیڅ. یعنې څه چې هیڅ؟ رئیسه زه غواړم چې په یو لاس ځان روږدی کړم. د سهار چای دې څښلی رئیسه؟ زړه ته مې نه کېږي اورهانه. رئیسه زه په سالون کې یم. څه وشول؟ خبرې مو وکړې؟ نه ځواب نه ورکوي. یو ځلې بیا زنګ وهه. بیا زنګ وهم.
سبا شپه دا یو ډېر ښه چانس دی د ورېندارې کتابچه به راواخلم تر څو نقل ورنه وکم سبا شپه د مینې ډیوه 7:10 دوامین او زړه بایلونکي یو ځای په یو ناشوني تړاو کې چنایرنګ او غچي منځته راوړی په دې لوبه کې څوک ګټونکی دی مدهوبالا یوه مینا یو لیوانتوب هره شپه 8:10 لا لمر څخه له موږ څخه چیرې نشي تښتېدلی نور تاوتریخوالی بس دی اوس د خوشحالۍ وخت دی درپسې خفه شوې وم یوسفه ګرانه ښه شو چې په خیر راغلې سلطانه اغلې کړې هیله مند یم چې 100 کاله نه شم کېدای شي د ناروغانو لیست وګورم څه کوئ ولې مو له بې سره پاڅېدئ زه ښه یم جاویده کدی به نه شو کړه چې ما قانع کې بیا پرته له دې چې یوه بله خبره به کې وژنمه دی مورو ژوندی دی څنګه ژوندی دی ان د مورو هډوکي م لا پاتې نه دي ته څه وایې پرون هغه زما دفتر ته راغلی و پوه شوې یعنې دا چې پولاد علمدار بیا هم خپل کار کړی دا یې راته ویل پولاد تا پسې ګرځي همدارنګه خلیل ابراهیم راته ویل چې ته خلاف کار نه کوې ښه څنګه چې تا ویل هغسې وشول هغه له تا نه څه به غوښتل هم دا چې هغوی ته کار وکړم هم دا چې پولاد علمدار نه خلاص شم نو باید د هغه په امر کار وکړم دا کار خو زه په یوازې سره حلولی شم خو نه پوهېږم چې پولاد علمدار څنګه وپېژنم او خپل کاس یې ما ته راوستاوه هغه زموږ په منځ کې نفوذ پیدا کړی په دې معنی چې پولاد زموږ د منځ د ځینو خبرو نه خبر دی خو کوم ثبوت یې نه دی پیدا کړی ډاډه اوسه که هغه سره ستا پته وي بیا به خپل کس نه بلکې خپله به ستا لیدو ته راغلی وی پولاد علمداره جاویده کارسو څنګه مې چې ویلي و هماغسې ثابت شو یو اصلي بروژوایي او یو رسمي جاسوس وېرېدلی دی د دې لپاره چې یوازې ورغلی یې که نه هغه لوده زما په څېر په زرګونو کسان لري بیا به له ما نه ولې ډارېږي ښه نو څه معامله مو وکړه معامله مو نه ده کړې نن به ما ته په تمه وي مورو کوښښ ونه کړې چې زما په نشتون کې کوم کار وکړې څنګه چې تا وویل که هغسې سړی وي نو هرومرو د سکنځر کس دی ستاسو په نشتون کې یعنې څه اوس ما دې ته اړ کوې چې ووایم له انقلاب سره څومره مینه لرم
یعنې له تاسو سره یو ځای د امپریالیزم په ضد مبارزه کول ښه ده خو مساوي پوله ده. سمه ده زه به له خپل ټلیفون څخه درته زنګ ووهم. حرکت وکړه. ښه نو لاله فولاد علمدار څه وویل؟ ویل چې چتن را باندې ډېر ګران دی، ښه هلک دی. څه به ووایي کمقله؟ ویل چې زما د اجازې نه پرته کوم کار ونه کړي. رښتیا وایي تر ټولو سخت کار دا دی چې دواړو خواو ته